العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. عزیزانو زمونږ د درس موضوع د رد الالحاد او د نن درس عنوان دی زمونږ د ملحدینو نه سوالات. ملحدین ټول عمر اعتراضات کوي، نه دعوه پیژني نه جواب دعوه پیژني. موږ هم دا سلسله انشاءالله شروع کړې ده، اوس به موږ د دوی نه هم سوالات کوو. څنګه چې موږ د دوی د سوالاتو جوابات ورکوو، نو دوی له هم پکار دي چې دوی زموږ د سوالاتو جوابات موږ ته راکړي. ملحدین دي که ماده پرست دي که دهریان دي که لا مذهبه دي، د ټول یو خلق دي. دوی لا مذهبه په دې دي چې دوی یو مذهب هم نه مني، نه مذهب سماوي مني او نه غیر سماوي. مذاهب په دنیا کې دوه قسمه دي. سماوي مذاهب هغه دي چې د اسمان نه نازل شوي دي، او غیر سماوي مذاهب هغه دي چې د انسانانو نه خپله جوړ کړي دي. په دې به انشاءالله هم زه یو درس کوم چې د اسلام حقانیت او د اسلام د نورو مذاهبو سره چې کوم تقابل دی، انشاءالله په هغه به هم جدید انداز کې انشاءالله بحث کوو. خو زموږ د نن درس عنوان هغه د ملحدینو نه سوالات کوو. ملحدین د ساینس او د تجربې په خبره باندې بنیاد تطبیق او د ساينس په بنیاد باندې اعتراضات کوي په اسلام باندې. نن الله په فضل سره موږ د ملحدینو نه تپوس کوو. دوی د ساينس په باره کې د الف او با او تا مطابق هم نه دي خبر. موږ د دوی نه حالات کوو، دوی دې تکړه شي، دوی دې موږ له دې جوابات راکړي. موږ آسان انداز کې دوی نه سوالات کوو چې ساينس وجود لري او که نه لري. نو موږ د دوی نه سوال کوو چې ستاسو په نظر هر څه د مادې نه جوړ شوي دي، نو ساينس د کومې مادې نه جوړ شوی دی؟ نو موږ تاسو نه بل سوال کوو بیا چې ساينس علم دی، نو آیا صرف ساينس علم دی او که نه نور ذرایع د علم هم شته دی؟ موږ دا وایو د دوی نه دا زموږ سوال دی چې ساينس تاسو د مشاهده او د دلیل سره منئ او که بغیر د مشاهده او د دلیل سره منئ؟ ساينس تاسو بغیر د مشاهده او د دلیل نه منئ او که د دلیل سره منئ؟ که په دلیل سره منئ نو د ساينس په وجود باندې یو دلیل پیش کړئ. تاسو ساينس بغیر د مشاهده او د دلیل نه منئ. ولی ساينسدان تاسو ته وایي چې بھائی ساينسدانانو ویلي دي چې د لمر 15 کروڑه میل لري دی. ساينسدانانو دا ویلي دي چې د سپوږمۍ 2 ځله هر ورځ د سمندر د دنیا د سمندرونو اوبه شاربي. دا ساينس تاسو ته ویلي خو چا هم نه دي لیدلي. تاسو ساينس بغیر د مشاهدې نه منئ، بغیر د دلیل نه منئ. تاسو هیڅ چا هم نه دي لیدلي، تاسو د ساينسدانانو په خبره باندې کوئ. نو چې تا ته یو 2 ساينسدانان یو خبره وکړه ته منې، او دا 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرام چې د الله د وحدانیت خبره کوي هغه ته ولې نه منې؟ ته د جهالت نه ولې کار لې؟ ته تکړه شه د ساينس په وجود باندې یو دلیل پیش کړه موږ ته کنه چې موږ ومنو. بل ساينس خو علم نه دی، ساينس خو تجربه ته وایي. تجربه کله صحیح وي او کله غلطه وي، کله کامیاب شي کله ناکام شي. ډیر ملکونه تجربات کوي، کله پکې کامیابیږي او کله پکې ناکامیږي. بل سوال زمونږ تاسو نه دا دی چې ساينس تعلق د تجربې سره دی که د عقیدې سره دی؟ د دې خبرې سوال تاسو جواب موږ ته راکړئ. موږ وایو د ساينس تعلق د تجربې سره دی، د عقیدې سره نه دی. تاسو تجربه په عقیده باندې قیاس کوئ. په عقیده کې خو د غیب نه خبرې کیږي، اخو ماورای عقل خبرې وي. لکه څنګه چې ساينس هر څه تا نه دي لیدلي، دا ماورای عقل دي، ستا عقل نه مني. د ساينس دا مشاهدات تا نه دي لیدلي، لیکن ته د یو ساينسدان په خوله باندې د یو انسان په خوله باندې اعتماد کوي. دغه شانته کې موږ د رښتینو انبیاء کرام په خوله باندې اعتماد کړی دی. یو انسان چې حلالي ثابتېږي د پلار او مور نه، په 2 ګواهانو ثابتېږي، 2 ګواهانو مخکې د پلار او مور نکاح شوي، دا حلالي وي. ته د 2 ګواهانو ګواهي قبلې د خپل پلار دپاره ځان دپاره او د انبیاء کرامو 1,40,000 کم و بیش انبیاء کرامو ګواهي د الله د وحدانیت او د الله د وجود دپاره ته نه قبلې، ته څنګه انسان یې؟ نو موږ تاسو نه دا سوال دی چې د ساينس تعلق د تجربې سره دی او که د عقیدې سره دی؟ تاسو تجربه په عقیده باندې قیاس کوئ، دلته تاسو ځان هم دوکه کوئ او خلک هم دوکه کوئ. ولی
د عقیدې تعلق د اعمال سره دی او د ساينس تعلق د دنیا د عادت سره دی ساينس د عقیدې خلاف نه دی بلکې په ساينس سره خو د انسان عقیده نور مضبوطه شي الحمدلله زه خپل خبره کوم دا دویم دریم کال چې زه د دې الحاد په دې موضوع کې کار کوم دا کتاب هم تقریبا الحمدلله موږ برابر کړی دی بس الله دې توفیق راکړي چې چا په ګدرینم 100 صفحې دی تقریبا ماشاءالله نو په دې کې ما خپل دومره دا ټول تعلق هم د دوی سره دی نو دونه مې یقین د الله په ذات باندې جوړ شوی دی په خپل سترګو مې دونه یقین نشته لکه امام مالک رحمت الله علیه نه هارون رشید ته پوښتنه وکړي چې ته د الله په وحدانیت باندې یو دلیل بیان کا عقلی هغه ول دی یوې ونې ته وګوره دې کې لسته طبيعتونه جدا جدا موجود دي په دې یو لرګي کې لسته طبيعتونه د پاڼې رنگ جدا ما ذایقه جدا د میوې رنگ جدا ذایقه جدا په دې کې دنه چې کوم اډو کې له په دې میوه کې دا غیر رنگ جدا او ذایقه جدا دا دومره طبيعتونه په دې یو نه کې چې چلې غزه منګرب چې دا هر څه پیدا کړی الله عزت وی چې تاسو ساروي ته وګورئ تاسو ته په حیواناتو کې هم یو عبرت ده عقلي دلایل الله بیانوي وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه الله اکبر الله وی دا شوده دا پي چې تاسو کې دي ته وګورئ کم زین راځي دا خو د دې د خېټو نه پیدا کیږي چې په دې کې وینه پرګونو کې وینه روانه ده د حیواناتو او په خېټه کې غشان خاشنه پراتري او دنه دا پاک شوده دا تاسو ته څوک درکې دا زمونږ غرب درکې نو موږ وایو د ساينس تعلق د تجربې سره د کدا کې دې سره دی چې تاسو د ساينس په بنیاد د الله نه انکار کوئ ساينس خو تاسو ته نه دی ویل چې الله نشته ساينس خو تاسو ته صرف طریقه ښیي چې لکه دا د مرد دا رڼا چې دا موږ لا 2 منټو کې را رسیږي دا ساينس خو خودله باقي اوس دا چا کنټرول کړی دی په دې نور کې دا کشش شکل چا چولې دی چې دا ټول دا سیاري ځان نګیر چا پیرتا وي دا ملکی وی دا کوم چې زمونږ نظام شمسي زمونږ چې کوم کهکشا ده دا پیدا کړل لري دا خو دا ساينس دانانو دومره خوارګان یو غلاغي چرته 3% د دنیا ایجاد نکړله دا 97% اوس هم چاته پته نشته دي نو دا سوالات موږ د دوی نه کو د ساينس متعلق چې دې خبرو کله جوابات راکړي د بیگ بینګ خبره کوي چې دا دنیا د بیگ بینګ سره پیدا شوی ان شاء الله په دغه به زبل کلیپ کومه نو دیګه هم دوی سره د دې خبرو جوابات نشته دي د عقیده د ملحدینو د عقیده او نظریه ته چې دا انسان د ماده او د ضد ماده نه جوړ شوی دی دا څه شخکاری په نظر باندې زمونږ د ماده ده ضد ماده نشته دی دا تکړه دي چې دا ساينس دانان او د ملحدین ضد ماده د مونږ توخی دی وی بیگ بینګ مخکې دا نظریه و د قدیم فلسفه او د ارسطو د نورو چې هغه ویل ماده قدیم ده دوی وی چې ماده حادثه ده ماده قدیم نه ده نو دوی وی دا بیگ بینګ وشو ماده پیدا شو موږ وایو د یو سیس د پیدا کېدو لپاره وخت ضروري چې وخت نه وي دا سیس به څنګه پیدا کیږي په بیگ بینګ باندې د الله په فضل سره موږ له تسپینزل سوالات کړی نو ان شاء الله په بل کلیپ کې به تاسو ته بیانوم اوس د ساينس متعلق د یو سوالات د دوی مخه تراله د دې موږ له دې خبرو جوابات راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بل دوستانو تاسو کوشش کوئ دا درسونه مخکې شیر کوئ د دې لپاره چې نور مسلمانان هم دا ووري او د دوی د ملحدینو غلط عقاید او نظریات پیژني او چې کوم مسلمانان په شک او شبهاتو کې چاغوي د دلایل ورسیږي او دا هغوی د ایمان په پس تجدید وشي او کنو رسم نه الحمدلله موږ دوی سره چې کله موږ دوی ته چیلنج ورکړی د شراشي بحث ته دوی صرف موږ لا کنځلې کوي نو دا د دوی د باطل والي لپاره کافی ده واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین